لږ ساعت دپاره د خپل مرګ باره کې سوچ وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. مظلوم خوندونو ختمونکې، لذتونو ختمونکې، د مزو ختمونکې شی مرګ ډېر ډېر یادوئ. دا تصور وکړئ چې الله جل شانه ما ته کوم ژوند راکړی و هغه پوره شو، د مرګ فرښته راغله، ما نه روح قبض کوي، ما نه ساه وباسي. ساه چې قبض کېږي د خپو نه را روان نه شي، خپو نه ساه وځي، نور تن کې وي، یا سینې ته راشي، بیا د سینې نه ورځي مرۍ ته راشي. سړی خپل خپلوان ویني خو بدن یې حرکت نشي کولی، بیا خولې په ذریعه ساه بیرته وځي. لږ ساعت مخکې ژوندی وم، اوس مړ شم، لاس خو ته حرکت نشم ورکولی، ګرځېدی نشم، خپل له ضرر څیز نه ځان نشم بچ کولی، د فایدې شی ترلاسه کولی نشم. خپل خپلوان را باندې جاړي، بیا ما ته قبر وکنستو او ما ته د کفن انتظام وکړو. ما اوس غسل ته بیایي، تخته یې راوړي د په هغې باندې واچولم، ما ته غسل راکوي. غاسل زما په بدن لاس وهي، زه څه نشم کولی، خپله پردم زه نشم پټولی. ما نه یې کپړې وویستې، بیا یې غسل راکړو، بیا یې کفن کم، بیا یې زما کټ د کور د منځ نه اوچت کو، زه یې روان کم. هغه کور چې ما جوړ کړی و، هغه کور چې ما پکې ژوند تیر کړی و، هغه کور چې زه به را دنډه شم، زه به د خلکو په سترګو ښه لګېدم، هغه کور چې زه به ترې بهر ووتم، څه ورځې به بهر وم، بیا به زما بچو زما انتظار کولو، زما مور او پلار به زما لارې ته کتل. د هغه کور نه زه همیشه همیشه دپاره وویستم. ما په تیزو قدمونو بیایي جنازګاه ته یې روان کړی، زما کټې کې خو په ما باندې صفونه جوړ شو، زه مونځ نشم کولی، زه استغفار په ژبه نشم ویلی، د الله د یاري نه اوښکې نشم تویولی. دا ټول اعمال زما بند شو. خلق ما دپاره په مونځ کې دعا غواړي، اللهم اغفر لحینا و میتنا، یا الله زمونږ مړي وبه، زه اوس میت او مړ یم، ژوندي په ما باندې مونځ کوي. مونځ د جنازې وشو، بیا زه قبر ته روان کړم. قبر په ځمکه کې یو کنده ده، یا دا د جهنم کنده ده یا د جنت باغچه ده. ما په دنیا کې خپل ژوند، خپل عمر، خپل وخت ټول ضایع کړی، ما به ګناه کوله، زما په زړه کې به د الله یره نه راغله، ما ګناه کړې وې، ما ته توبه نه ویستي. اوس زه ډېر افسوس او ارمان کوم دغه وخت کې زما توبه نه قبلېږي. زما مخې ته ناشنا مخلوق رالو، دوه کسان داسې څېره کې رالل چې زه ترې یېرېږم. منکر نکیر ما نه پوښتنې کوي چې ما ژوند بس تېر کړی، زه به دوی ته څه جواب ورکړم. د الله په وړاندې پیشي ده، قیامت شو، خلک د قبرونو نه پاڅېدل، د الله په وړاندې پیشي ده. الله پاک زما نه تپوس کوي، هغه کریم رب چې زه پیدا کړی و، زما ټول ضرورتونه او حاجتونه په دنیا کې پوره کړي وو، زما د خوراک څښاک، زما د ساه اخیستو، زما د ګرمۍ یخنۍ، زما پرده او حیا، زما عیبونو باندې پرده اچولې وه، زما یې دا ټول ضرورتونه په دنیا کې پوره کړي وو. ما د هغه نافرمانۍ وخت د هغه بندګي مې نه وه کړې پوره. هغه کریم او مهربان رب ما نه تپوس کوي، هغه لوی او عظیم ذات چې خالق السماوات والارض هغه ما نه تپوس کوي، هغه ذات چې هغه مالک یوم الدین دی، د قیامت د ورځې مالک هغه دی، قاضي هغه دی. تله د میزان د هغه په قبضه قدرت کې د ما ته وایي زما بنده
تا ته ما ژوند در کړو، ژوند دې څنګه تیر کو؟ مال می در کړو، مال دې څنګه خرج کو؟ علم می در کړو، هغې دې څومره عمل کړو؟ کریما کریما ببخشای برحال ما، کریما ببخشای برحال ما، کریما ببخشای برحال ما، کہ ہستم اسیری کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس، نداریم نداریم غیر از تو فریاد رس، توی نداریم غیر از تو فریاد رس، توی عاصیان را خطا بخشو، نگهدار مارا نگهدار مارا ز راه خطا، خطا در گذار و ثوابم نما. الله